بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. نن چې زه په دې کوم علاقه کې موجود یم، ډېره ښایسته علاقه ده، ډېر ښکلی ځای دی. دې ته ویل کېږي دا تقریبا د پورن چې کومه کوزه اوارۍ ده، اوارۍ په نوم چې کوم کلی دی هغې نه مونږ کافي لار والې ده او په دې ټاپ باندې چې موږ موجود یو، تاسو ته چې دا کوم علاقه ښکارېږي دې اړخ ته چې دا تاسو ته کوم ځای په دې سکرین باندې ښکارېږي نو دا دې ته دا پورې چې کوم کورونه دي، کلي دي، نو دې ته کډونه، میرجلې، دا علاقې دي، دا کوم غرونه چې تاسو ته ښکارېږي. زما په شا چې تاسو اینئ نو دا څه د اوارۍ غرونه دي او دا په دې طرف چې کوم آبادي ښکارېږي نو دا د اوارۍ کلی دی. ډېره ښکلې سیندري ده، ډېر ښکلی ویو دی. انسان کله کله ډېر تنګ شي، ډېر بور شي، نو ما چلو ما اراده نن به چکر ولګو. دې غرونو ته سړی راشي یقین وکړه د سړي روح خوشحاله شي، دماغ تازه شي، تازه. او بل سړی بور یې که نه، کار بس کار، سهار نه واله او ماسخوتنه پورې مصروفیات، نو سړی ډېر زیات تنګ شي، بور شي. کله چې داسې غرونو ته راوخیږئ که نه، نو په داسې غرونو کې به تاسو داسې ریلیکس شئ، یو سنسان ماحول دی. ګوره خاموشه دنیا دی، صرف د کیړلو اوازونه راځي، دې طرف نه یو کیړلی اواز کوي او د چرګ د بانګي اواز پکې راشي کله کله، یا چېرته د بیزي اواز راشي. نو بلکل دلته شور نشته، انتهایي خاموشي ده. یقین وکړه چې ریلیکس شو، ریلیکس دلته ولې دماغ مې ښکلی دمه شو، فریش شو، ډېر زبردست. زما کوشش و بیسیکلي زه یو پروګرام ریکارډ کوم، کتونکو سره به یې شیر کو. نن سبا کرن کې تاسو ته پته ده پشکالی خلک ریبي واښه، د دې ډېر غټ سیزن دی. موږ کوشش وکړو خو چونکې موږ ته خلک میلاو نه شو. د هغې وجه دا وه چې دوه وجې وې. یو خو روډ ته نږدې ځای نه و، ډېر لرې و، ځای نه ډېر لرې و، د دې وښو درېبلو ځای نه چې کوم و. او دویم دا و چې دلته چونکې د کلي ماحول دی، غرایز علاقې دي، غرونه دي، نو دلته خلک چې دی نو خلکو سره مطلب دا دی چې ډېرې زیاتې زنانه دي، زمونږ خویندې میندې هم دلته مطلب دا دی چې دا زمینداري کوي خلکو سره، او مطلب دا دی چې خپل هغه کوشش کوي، همت کوي. نو په دې وجه مونږ الله نړو، مونږ وی یاره کیدای شي چېرته کیمره کې الله دې نه کړي، خو که چېرته بیا هم څه تصویر راشي یا څه دغه راشي نو زمونږ د علاقې خبره ده، نو مونږ مې دا ټیک نه ده. به هر کیف په دې غرونو کې سړی ډېر زیات خوشحاله شي. او د دې ویډیو یو پیغام، یو میسج دا دی چې زمونږ علاقه ډېره ښکلې ده. کوم منظر یا کوم ویو چې تاسو ته ښکارېږي نو دا له شنګله ده، او بیا په شنګله کې دا پورن، دا زه اوارۍ ته راختلی یم، اوارۍ نه بیا موږ لار والې ده. دا یو غریز علاقه ده. په دې وخت کې زه په ټاپ ناست یم او یقین وکړه دا زه غرمو ته ناست یم، دومره ښکلی موسم خو دا غرمه په ما بوج کېږي، ښکلې هوا لګي، مزیداره. ټیک شوه. او دې اړخ ته ګوره دا غرونه دي یو، او د دې علاقو خلک چې دی نو دا په جیپ کې سفر کوي. جیپ په تاسو ته ښکارېږي په دې روډ چې روان دی، جیپانو کې دا خلک ځي راځي، د خپل ضرورت دپاره دغه بازار ته ځي یا لوج پورن ته ځي، د هسپتال دپاره یا د نور داسې اهم ضرورتونو دپاره. باقي دا ډېر ښکلې ایریا ده. تاسو ته هم زما دغه یو پیغام دی، یو میسج دی چې کله کله انسان ډېر تنګ شي یا ډېر بور شي نو داسې دې غرونو ته پکې وځئ، چکر پکې لګوئ، تاسو به فرش کېږئ، مطلب دا دی تازه کېږئ، به ژوند ته به دوباره تازه کېږئ. بور شي سړی، لکه څنګه چې موږ موبایل ریسټور کوو داسې ځان کله کله ریسټور کوئ. ډېر خوند یې وکړو. ما سره ډېر موسټ سینیر کیمرامین آصف خان راغلی دی. تھینکفل د دم ډېره مننه کوم، ډېره شکریا چې وخت یې راکړه. ډېر ښه کوریج کوي ماشاءالله، قسم ویډیوګانې جوړوي، تصویران علي. نو ډېر خوشحاله شو، ډېر انجوای مو کړه، ډېر خوند یې وکړو. تاسو هم راشئ داسې غرونو ته کله کله چکر را لګوئ، دې سره به ستاسو ذهن فري شي، خوشحاله به یې، تر و تازه به یې. دا د امن ځایونه دي، دا ډېر ښکلی بهترین سازګار ماحول دی. خبرې مانه ډېرې اوږدې شوې، خوشحاله اوسئ. تھینک یو. د الله په امان.